الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. محترم حاضرین ساسو پوکلی دکور کے زمانگا روح زمانگا مرگرے مولانا سعید شاہ صاحب تو قرآن کریم درس کئی سورہ توبہ شروع آئی مانا دعوت راکو چتراشا او زمانگا پسائی کی او درس تو قرآن بہو کی زبدیرے خوشحال شم مائک کرے تیس کروایا بزائے اٹھنی کاریو دا کوششی چه خلق دا اللہ کتاب زده کی او دا اللہ کتاب نا خبردار شی. دا مخلوق چه اللہ پیدا کرے ہو دے مخلوق درست و ہدایت پارا اللہ با وقت بہت کتابون را لے گل اور پائی کے مخلوق تا آلار میں خودلی چاوات مخلوق کامیاب آئی مخلوق فلاح بائی اور دائی خیر اور فائدہ اغبا مخلوق ترسیدہ. اس وقت کی زمانگاہ اجتماعانی اور جلسی اکثر با بخواد شبی ممبرالو یا با قرآنی کریم دا درس افتتاح یا با افتتامو یا با درس نیانس کی اور درس من لکی خود ممبرانو دا اللہ کتاب نمائی سو خبر اکڑے دا علاقات دیندارو علاقہ اور بدی کے اکثر خلق آغا دیندارو اور دین سرمینہ محبتو
آغا مینا آغا محبت زوشے ملے الحمدللہ ثم الحمدللہ اور ثم آباد دے دے خلقوں کی دو دین آغا مینا و دو دین آغا محبت شتا زوم بدینیت اور بدی ارادہ باند راغلیم چرا اللہ دی کتاب دی یویت دو ترجمہ مطلب بیان کم اللہ دی مالم توفیق دی صحیح بیان راکی اور اللہ دی بیان منگا اوتا صدا باغی باندی دا عمل کولے توفیق او طاقت راکی سورہ توبہ شروع سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دوارو سورتنو مقصد و مضمون آئیو چاہو القتال فی سبیل اللہ تعالی دلیوہ جی دوارو سورتنو بنیاز کے بسم اللہ نے لکھلے شوئی لگا صحابہ و شکو چاہ دوارا یو سورت دے اکدا دوارا جدا جدا دی جدا جدا کرو مینس کی بسم اللہ و نلی کلام سورہ توبہ کی اللہ منگا اتاستا سلو ڈل خی یہ دی دنیا کی سلو ڈل جون تیرئی یا ڈلنا چاہیے دوئی مومنان دیما ڈلنا چاہیے دوئی آل الکتاب اور دریما ڈلا بدی مومنانو کی اور بیمان ڈلنا چاہیے دوئی منافقان سالورم ڈلنا چاہیے دوئی کافر اٹھول دنیا کی چھتو گرزی تاریخ قدیمہ گوری دا سلو ڈلبا تاتا بنظر باند رازی یارا مومنی یارا علی کتابی یارا منافقی اور یابا کافری دا سلو ڈلی بدی صورت کے خی اور سلور وارے متعلق اللہ سے احکام بیانی یو ڈلا چاہ کافرو دیم ڈلا چاہ آل کتابو دیم ڈلا چاہ منافقانو سلورم ڈلا چاہ مومنانو مومنان کو بخبل ازان خبی جنی زگا مناطقی دی انسان علم بزان باندی حضوری دے اصولی ندے مہار چاہت ازان معلومی چھو سنگے ایمان دا مومنانو صفتونا دا مومنانو اخلاق دا مومنانو اعمال ہم مومنانو تا معلوم ہو بدی صورت کیا ذکر گئی دیمہ یا ڈلا چاہی زان باندھ لیبل دے مومنانو لگو لے اور ظاہری طور آگئی زان تا مومنان میں ظاہری طور آگئی اللہ مانا پیغمبر مانا ظاہری طور آگئی زان تا پیغمبر پاک تابداری صاحبو ظاہری طور آگئی زکاة مرگو خیرات انکو جہاد لهم تلل جماعتون امجول وغیر منافقان منافق آگا چاہتا ہوئی چلاغ ظاہر دپن بدلی ظاہری ایمان خیال گئی اور حقیقت کی آگا مومن نہیں اور داغا منافق بھی مختلف قسموں دی اعتقادی و عملی جناب رسول اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی داخلق پیدا شوئی ہو اور دا سکا چراغی مشرم دا مشرت شوقین ہو
د تاج پوشا شوقینو د ملکایو د منبرای شوقینو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه باندې د هغه منبري د هغه مشرف د هغه تاج پوشي خرابه شوې وه ځکه مدینه کې چې کوم خلک اوسېدل دا قبایلي علاقې دا هر چا خپل اختیار و د مدینې ډلې راجمع شوې بنو قریظه بنو نذیر اوس خزرج بنو قینقاع هغوی یې من ځان له سردار جوړو فیصله په دې وکړه چې عبدالله بن ابی بن سلول چې دنیا په اعتبار ډېر هوښیار او ډېر سیاسي و دی به ځان له مشر کړو دا به زموږ مشري د مشرت دپاره یو ورځ پکار ده چې به هغې ورته تاج په سر کړو د هغه لپاره تاج جوړېده او په دغه وخت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته او هجرت خو ځان له حیثیت لري کله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی خلک د هغه نه چاپېره شو او د عبدالله بن ابی بن سلول هغه مشرت خراب شو زړه کې بغض ونیوه چې زه به مشر ومه که محمد رسول الله نه راغلی خدای زما کلي ته راغی زما په کلي کې مشر شو او هوښیارو چې که خلاف یې کوم د دې ملګري جانثاران دي ما به مړ کړي نو ظاهري خلاف ونه کړه ظاهري ځان ملګری کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم او پټ پټ د نبي علیه السلام خپې والي د هغه له بدنامولو کوشش یې کړو د هغه نه خلک به ټیلیفون د هغه نه خلک اړول نو کله به وي دی موږ پیسې راجمع کړو دی خرابوي ومنهم من يلمزك في الصدقات کله به د نبي علیه السلام په بیبي بدنامه لګوله چې دا وګوره ښځه یې داسې ده بیبي داسې ده کله به نبي علیه السلام ته په مقابله کې بل جومات جوړو کله به د نبي علیه السلام نه د جهاد په موقع ملګري خبر کول هغه به یوازې کړو زمان خبره نه مني او دا چمچې ځان سره کړي دي او دی خبره مني په دې طریقو به خلک د نبي علیه السلام نه رسته کول او د نبي علیه السلام نه خلک به اطلاع کول دا دې لپاره چې خلک د ده نه واوري نو دا به زما سره ملګري شي بیا به مشرت زما لاس ته راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم په قدم هغوی ته صبر کو هغه ته یې غږ نه کو سیوي نه او سره صفتونه به یې د هغې بیانول چې منافق دا صفت دی د منافق دا ګوت یې پرې نه کېښوده یو وخت راغی نبي علیه السلام تبوک جنګ له ته ګرمي وه سفر و او صحابه کرام چې ډېر جان نثار وو هغوی هر یو تیار و چې زه د ملګرتیا وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته منافقان هغوی پاتې شو هغوی لاندړل ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي چې کله ته واپس لاړ شې دی به تا ته عذرونه پیش کوي وایي عذرونه مه پیش کړئ ستاسو خبره نه منم مونږ الله خبر کړي ستاسو د اخبار الله زه چې الله ستاسو عمل ګوري او پیغمبر او بیا واپس شئ هغه ذات ته چې هغه پټو په ښکاره پوه دی تاسو به خبر کړي ستاسو په عمل باندې دی به ورته قسم خوري کله چې واپس شئ دی ته لتوردو عنهم چې انجام یې دا وي چې مخکې نه اړوي فارضو عنهم نو مخکې نه اړوي د دې منافقانو ملګرتیا ونه کوي دی صفایي ونه کوي
دلای خون وای دا منافق مخکیو مو ننم دے سباب اومی ننم دا حال لے منافق با ہمیشہ ستا خلاف کئی روانے با کئی فساد با کئی اور چدا میں انہیں چلی گی نبیا با یر چیز پاشوے نو موسنا خبرو مماتا پتا نوا بیا ولیخ پلی صفحانی درتا کئی بلزا اللہ وی چلائی و تاثر ازوی تاتا و اگزر سر بیا چنگ لازم ہوتوا لن تخرجوا مئیا ولن تقاتلوا مئیا دوا وطعاما سر چرم وزئی ولن تقاتلوا مئیا دوا ما سر زما دشمن موجدئی زیخ بلکار کوئی تاسو دکار نہیں ہما دکار نباتی کوئی منافق اصل کے شیطان مرگر ہے اور شیطان ذکرم چکلا قرآن کئی نو قرآن کریم وئی کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک دلائی مثال بشان دو شیطان دے کلچ انسان توی کفر کا امیہ جنگ لعنت شیطان راگے سراکہ ابن مالک بشکل لاسی بیواچو رازہ یارو انسدر سرحیمہ اور سراکہ خودیر پالوانو دارمو صدر سرحیم پروامو کو صدر مرگرے ما وہ قرآن وئی چکل میدان تورے سیدل کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک کلے چی کفر کوئی زبیزار مستانا انی اخاف اللہ رب العالمین زیرگت اللہ میں چرد مخلوقات دے شیطان چکلا ملائی گوی دلی ویسنا اللہ نے یریگنا ستا مرگر نیما منافق منتغسیو مرگر نہیں کچھ پوشی شریخو میں غرق لال تباشو بدنام شو کیا بولت نا پا بخاری غیرت ہو پا پیغمبر غیرت نگو پا بخاری غیرت کئیو دار منافق ہمیشہ پاردا عدد دے سالورو مدالا کافر خی بدی صورت کے کافر چاگر مسلمان دشمن دے تو مسلمان مقابل دے و بائی کافر کیوں کیا کٹگری دا بائی کیوں بیسی دی بائی کیوں جدا جدا قسم خلق دے یو آنوی چاگئی وعدہ کڑے دا مومنانو سارا من بتاس تو سنوائی تاسو بمنگے تا سنوائی اور وعدہ شویدہ و ٹیم مقرر دے نو قرآن پدی صورت کے اول کی وئی براءت من اللہ و رسولی اعلان دبائی کار دے طرف دا اللہ اور پیغمبر دا اللہ نا الى الذین آتم من المشرکین آگا کسانو تا چتاسو سرا وعدہ کرداد مشرکینونا اعلان ورطوگا زما استاسو نکیگی اعلان ورطوگا خدا سنا جبنا خبرہ کیو اسلام صورت انصاف دین دے اعلان ورطوگا چه زما استاسو مرگرتیا نکیگی آیا شاعر ہوئی نکیگی دخانانو دے ملنگ سرکلے چرد عزیز خان چرد ملنگ عبدالرحمن زما استاسو مرگرتیا نکیگی داس ارتسنو اما فسیرو فی الارض 4 اشہر اگر زیزات زمکا کی سلور میاشتی سلور میاشتی آزاد کرزئی منگا ارتغاق نکو تاسو خیر خواهی که تاسو فائدہ لٹو
قانون دا ډاکټر د مریض علاج کوي نو په مریض باندې چې ننګای راوخیږي دانه راوخیږي او ډاکټر لا ورشي نو ډاکټر دا نه وایي چې دا دانه خوږیږي ګوتې نه ورلي دا ډاکټر وایي زه به د دې اپریشن کوم درله دې نه به نرونه وباسمه باجي به وباسمه چې بدن دې ښه شي کافر د معاشرې لپاره یو دانه ده کافر د معاشرې د تباهۍ لپاره یو نقصان دی د کافر د وجې نه معاشره تباه کېږي نو د هغې علاج دی علاج یې دا دی چې ورته ووایه سم شه د دې کفر نه راوګرځه زما ورور یې زه درته اسم وایم دویم قسم هغه کافر و چې هغې سره ټیم مقرر و نو د هغې ذکر قرآن کوي چې وعده هم ورسره ایښودې ده ټیم مقرر دی تر هغې ورته صبر وکوي او څه وایي ورته ما دریم قسم هغه کافر دي چې هغې امن غواړي موږ امن غواړو ستا په ملک کې اوسېږمه او ماله امن راکړه نو قرآن وایي وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ کله مشرکینو نه یو تن پناه غواړي نو پناه ورله ورکړه ګوره اسلام سوره د امن دین دی سوره د انصاف دین دی چې د مسلمان ملک دی و کافر پناه غواړي او غیر ماله پناه راکړه نو الله وایي پناه ورله ورکړه ځای ورله ورکړه عجیبه دور او عجیبه زمانه راغله کافر خو پرېږده مسلمان له مسلمان پناه نشي ورکولی او د مسلمان لا مسلمان پناه ورکړي نو تپوس دی نه مغرب والا کوي تا ولې دله پناه ورکړې ده ته به یې په خپله ځمکه نه پرېږدي خپل ملک کې به یې نه پرېږدي تا ولې پناه ورکړې اګر چې هغه په ارام ناست دي نو الوتکه راوالوځئ او د مسلمان په ملک مسلمان ووژني او د هغې په ملک کې زما د ملک دشمن له پناه ورکړي د هغې په ملک کې سلمان رشدي له پناه ورکړي د هغې په ملک کې یو بل له پناه ورکړي چې هغه د دې ملک دشمني مسلمان ورته غږ نه کوي دا د مسلمانانو ډېره لویه بدقسمتي ده یا یو دور داسې و چې د مسلمان یو حیثیت و یو قوت و یو طاقت و د مسلمان د نوم نه به خلک یارېدل د مسلمان د نوم به یو هیبت و د مسلمانانو جرنیل او د مسلمانانو مشر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نصرت بالرعب مسیرة شهر زما امداد شوی دی په اندازې د دوه میاشتو د مسافت باندې زما امداد شوی دی په رعب الله ما له رعب راکړی دی چې دوه میاشتې منزل لا سړي ته پاکي او زما خواله راځي نو په هغه باندې رعب او یره وي الله مسلمانانو له رعب ورکړی و هغه په وسله نه و هغه په زور نه و هغه په طاقت نه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه 40 لاکه مربع ځمکه هغه فتح کړې وه هغه ولې په زور وي ملاستو سر ته به یې ګټه ایښې وه او پروا به یې نه وه نن خو تاریخ سکندر اعظم یادوي سکندر اعظم ملکونه فتح کړي ایران فتح کړو عراق فتح کړو ایشیا ته راغلو هندوستان ته را رسېدلو خو هغه چې ټوله دنیا را جمع کړي سکندر اعظم 17 لاک مربع ځمکه هغه قبضه کړې وه په هغې سلطنت و
خو په دې قبضه کې او په دې فتو کې هغه خپل بلا جرنیلان وژلي وو، خپل جرنیلان یې پکې وژلي وو او ایله 19 لاکه مربع ځمکه قبضه کړې وه. خو د مسلمانانو جرنیل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 40 لاکه مربع ځمکه چې په هغې کې هغه لوی سپر قوتونه د رومیانو طاقت د ایرانیانو طاقت چې هغه وخت کې لوی قوتونه وو هغه یې خپل لاندې کړي وو، خو د هغه په جامو کې پیوندونه به لګېدلي وو، د هغه په جامو کې پټای سربنې لګېدلې وې، هغه له الله روغ ورکړی و. د هغې وجه دا وه چې د خدای کتاب په سینه کې پروت و. زموږ د حاکمانو نه لږ تپوس وکړه چې تا له د خدای کتاب درځي یا د خدای کتاب دې چاته ویلی دی یا د خدای کتاب دې چاته ښودلی، هغه نور خو پرېږده چې هغه ځان ته علما هم وایي او پوه هم وایي. د هغوی نه لږ تپوس وکړه چېرته د خدای د کتاب درس یې کړی، د خدای کتاب دې چاته ښودلی. صرف ملایي دیله ده چې فتوی کوه او کله یو ته کافر وایه او کله بل ته کافر وایه، کله په یو فتوا کړو کله په بل فتوا کړو، دا ستا دین دی او دا ستا ایمان دی. هغه مسلمان چې هغه کافر له هم په خپل ملک کې پناه ورکوله او د کافر وینه د کافر مال هغه داسې وو لکه د مسلمان وینه او د مسلمان مال. نن مسلمان له مسلمان پناه نشي ورکولی ځکه د خدای کتاب ته شا شوې ده، د خدای کتاب شاته غورځولی شوی دی. علامه ابن قیم وایي نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف العصيان. ستا کتاب شاته غورځو بیهوده خبرو باندې منظور لګولې ده. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. علم هغه دی چې هغه الله ویلی و، علم هغه دی چې هغه پیغمبر ویلی و، علم هغه دی چې هغه صحابه ویلی و. اوس ما په دوره چې زه تللی وم کابل ته، ما هغوی ته یو خبره وکړه، ما تاسو خو الحمدلله ټول علما یئ، ټول پوهېږئ، ما سره څه ملګري تللي وو، یو موټر یې داسې وکړئ یا بل باندې یې داسې وکړئ، ما ورته ویل مړه دا ستاسو نه ښه پوهېږي، تاسو د مدرسې نه بهر څه کړي هم نه دي، هغوی پوره ملک فتح کړ، 2 سپر قوتونو له شکست ورکړ. چل ورته مه ښیئ چې تاسو یې د چلونه ښیئ، هغوی له خپله چل ورځي. خو هغوی ته ما یو خبره وکړه چې الحمدلله تاسو خو راغلئ په دې ملک، اوس به تاسو ته بانه ګوري او بانه به څه وي. کله ورته وایي تا دا وکړل د معاهدې خلاف، کله دا موږ لا راغلي یو په 3 ورځو مو هغه چالو شو. موږ وایو مسلمان چې مسلمان له پناه نشي ورکولی، حالانکې مسلمان کافر له هم پناه ورکولی شي. قرآن وایي وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. که یو تن د مؤمنان نه د مشرکین نه پناه غواړي، پناه ورله ورکړه، خو پناه چې ورکړې نو څنګه به یو حتی یسمع کلام الله، تر دې چې د الله کلام واوري، د الله کتاب واوري. دې نه دا معلومه شوه چې کافر ته هم د الله کتاب ووایه، کافر ته هم د الله کتاب بیان کا. هغه جنات چې هغه کافر و مسلمانان نو، خو کله چې هغوی قرآن اورېدلی نو قرآن وایي چې قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.
پیریان راغلو قرآن واوریدو او چې کله قرآن واورید نو هغه وایي انا سمعنا قرآنا عجبا موږ عجیبه قرآن واورید یهدي الى الرشد فآمنا به لار ښیي د اصلاح طرف ته موږ فوراً به د ایمان راوړو پیریانو قرآن اوریدلی او فوراً یې مني افسوس په مسلمان چې هغه ځان ته مسلمان وایي هغه ځان ته د پیغمبر پاک تابعدار وایي ځان ته د الله بنده وایي او بیا هم د هغه نه تپوس وکړه چې قرآن ترجمه دې کړې نو هغه به یاره چې دا د مولیانو کار دی او چې له مولان یې تپوس وکړي چې تا د قرآن ترجمه کړې ده یاره چې دا د پنجپیریانو کار دی پنجپیریانو ته یې پرېښودو چې هغوی به قرآن ښیي هغوی به قرآن وایي او چې قرآن وایي دی خپله ویلی نه شي نو دی چې لوډ سپیکر ته کښېني یا نعتونه وي یا ذکر په لوډ سپیکر کې اللهو واللهو 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 دا چېرته پیغمبر پاک کړي وو صحابه یې کړي وو ذکر خو په روح باندې وو او قرآن وایي واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا یاد کستا ربه پزوه کی پاچزه پرو باندی اینگنه زبه پچمو باندی واما او قرآن لوڈ سپیکر تا بناستی اللہو 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 دا دا پیغمبر پاک صحابو طریقہ دا ورسلا قرآن دا ورسی دا اللہو چوئیک تا دیتا پوست دے ویا پوکا یا سدون تشین دے یا دا اسلام نہیں خبر پتہ ورته د قرآن دی نو اصل کې هغوی نه خو نه قرآن ورځي نه حدیث ورځي نو بس بچه به ذکر په لوډ سپیکر شروع کړي خلک به د خوبه وباسي خلکو ته دا ښایي چې زه وختي پاڅېدلی نه ځکه دله خوب نه ورځي د غم د وجې نه نو بس بل د خوب ته نه پرېږدي ذکر مقصود نه یو مخلوق سره دوکې مقصود وي نن که د خدای کتاب څوک ښیي په دې دور کې او خصوصا په دې ملک کې نو د هغې نسبت پنجپیر ته کېږي ځکه د پنجپیر نه د خدای کتاب ښودلی شوی هر ورځ د قرآن کریم درسي سهار مونځ پسې زه د شپې ناوخته راشم سهار مونځ پسې درس کوم بیا په یوټیوب باندې درس راځي بیا په میاشت کې یو درسي چې هغې له به لرې لرې نه دلته د سوات نه هم ملګري راځي او ګاډي کوي یو ګنټه درسي هغه واوري بیا واپس راځي په شعبان او رمضان کې د قرآن درسي شوال کې د قرآن درسي او بیا زموږ شاګردان الله دې وله نور توفیق او طاقت ورکړي او بیا څومره خوند کوي چې یو طرف ته عالي رسولي سیدي او بل طرف ته بیا صاحبي نیکبخته یو او بیا شاه بادشاهي هغه د خدای کتاب ښیي او دې ورته کښېنني او دې زده نه کړي سبا به ته قیامت کې الله له څه جواب ورکړې په تا خو حجت قایم شو د خدای کتاب درته وویلی شو ستا محله او ستا کلی نه ورته ته کښېناستې او نه دې ورته بچی کښېنو نه تا زده کړه او نه دې په کور کې چا زده کړو سبا به قیامت کې ته الله له څه جواب ورکړې زما محترم ورونو مسلمانانو موږ ستاسو خیرخواهي کوو ستاسو د فایدې لپاره راغلي یو ستاسو د فایدې خبره کوو او نه خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې نن خو په ما حجت قایم شو زه د خدای کتاب زده نه کړم سبا قیامت کې ماله الله تپوس وکړي چې ما قرآن درلېږلی و تا ویلی و که نه تا زده کړی و که نه ته ورته ناست وې و که نه سبا چې قیامت کې الله له کوم جواب ورکړي هغه جواب نن ځان له تیار کا چې سبا دې بیا دلیل او بهانه پاتې نه شي چې الله ماته چا ویلی و سوره ملک کې هم الله د هغې ذکر کوي چا چې قرآن نه اورېدلی نه یې زده کړی نو قرآن وایي كلما ألقي
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير کله چې جهنم کې یو ډله د جهنمیانو غورځول شي د جهنم هغه خزانچیان به ترې تپوس کوي څوک یې راوړونکي نه راغلی ملا نه راغلی پیغمبر نه راغلی قالوا بلى قد جاءنا نذير دی وایي هاو یو یې راوړونکي راغلی ملا راغلی فکذبناه موږ دروغجن کړ امنگی اللہ استدرالی گلی تاسو لوی گمراہان یئی تو قرآن وئی وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وبعيدئی ہائے ہائے کمنگا ریدنو دا اللہ کتاب یا زانو پوکڑے دا اللہ کتاب باندی نبو مند جہنمیانونا ونوم د خدای کتاب اورېدلی نوم د ځان پوه کړی ځکه نن جهنم ته راغلو زما محترمو دا لږ ژوند دی او دا ژوند ډېر په منډه باندې روان دی تېرېږي څوک زر ځي او څوک بد ځي خو هغه عمل وکړه چې سبا قیامت کې الله ته پیش کولی شي چې الله ستا کتاب سره مې مینه وه ستا کتاب مې زده کړی ستا کتاب تا ناستوما د خدای کتاب زده کا خپل عقیده او خپل عمل په هغې باندې برابر کا دا زموږ یو دعوت دی چې موږ مخلوق له ورکوو که ستا خوښه وي راځه موږ سره په دې قافله کې ملګری شه او که ستا نه وي خوښه موږ خپل حجت په تا قایم کړو موږ درته ووایي نور ستا خوښه ده الله دې ما او تاسو له په قرآن او سنت عمل کولو توفیق راکړي دا درس الله همیشه لپاره آباد لري او څوک چې دې ځای ملګرتیا کوي یا نن دې ځای ته راغلي دي الله دې ټول له اجر عظیم ورکړي زموږ د ټولو مشر مولانا عبدالله صاحب چارباغي صاحب هغه هم تشریف راوړی الله دې دې عمر کې برکت واچوي الله دې ورله صحت ورکړي نور چې کوم علما مشران راغلي دي الله دې دوی په علم کې عمر کې برکتونه واچوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ